د بېنظیره احساس کفالت پروګرام اهلیت په څنګه چک کوئ چې دا پیسې به موږ ته میلاویږي که نه میلاویږي یا کومو کسانو ته دا پیسې میلاویږي نو هغه پکې خپلې پیسې چې دي هغه هم چک کولی شي که تاسو 8171 ته میسج وکړئ نو اکثر هغه جواب چې دی یا لیټ ورکوي یا چې دی جواب نه ورکوي نو په دې ویډیو کې به داسې طریقه زه تاسو ته ښیم چې په هغه طریقه باندې تاسو ښه په اسانو سره چې دی خپل اهلیت هم چک کولی شئ او خپلې پیسې چې دي هغه هم چک کولی شئ خو د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ بل دا ویډیو معلوماتي ده د غریبانو لپاره ده نو ویډیو چې ده دا مخکې شیر کوئ او د کومو کسانو د بېنظیر روپیو نو هغه له ځان سره دا ویډیو سیو کړئ چې بیا به دې طریقې سره چې دی تاسو خپلې پیسې هم چک کوئ او کوم کسان چې خپل اهلیت چک کوي نو خپل اهلیت هم تاسو په دې باندې چک کولی شئ زه چې کوم ویب سایټ کولوم نو د هغې لپاره چې دی تاسو په ګوګل کې ولیکئ 8171 لکه 81 او 71 چې دی دا به سرچ کوئ چې سرچ وکړو نو اولنۍ لیکنې به کولاو کوئ اولنۍ ویب سایټ چې کولاو کړو نو تاسو ته به دغه ویب سایټ چې دی دا به کولاویږي نو 8171 په ګوګل کې سرچ کوئ اولنۍ ویب سایټ چې دی هغه کولاوئ نو زه موبایل سکرین ته باقي طریقه هلته کې زده کوم چې په دې کې اهلیت څنګه چک کېږي موبایل سکرین ته رالو څنګه چې تاسو 8171 هلته سرچ کوئ او اولنۍ ویب سایټ کولاو کوئ نو تاسو ته به دا ویب سایټ چې دی دا به کولاو شي چې څنګه دا ویب سایټ تاسو ته کولاو شي نو دلته کې اولنۍ لیکلی فارم نمبر که ستاسو سره دغه شانتې چټۍ نو تاسو پکې د هغې د چټۍ نمبر چې دی هغه هم لیکلی شئ که ستاسو سره چټۍ نه وي لکه چټۍ ته بیا دغه ځای کې ضرورت نه راځي که ستاسو سره شناختي کارډ او تاسو پکې د شناختي کارډ نمبر ورکوئ نو دلته کې به تاسو ته دا یوه خانه ښکارېږي په دې کې ښه صفا لیکلي د شناختي کارډ نمبر نو تاسو په دې ځای کې د خپل شناختي کارډ نمبر چې دی هغه به ولیکئ بیا ورپسې لیکلی دی موبایل نمبر نو په دې کې به د خپل موبایل نمبر ولیکئ هغه د موبایل نمبر به ولیکئ چې کم تاسو استعمالوئ او ستاسو په دې شناختي کارډ باندې هغه نمبر به ولیکئ لاندې بیا لیکلی دی په تصویر کې چې کم کوډ دی هغه کوډ به ورکوئ نو دلته کې موږ ته راغلی دی 2171 راغلی دی نو دا په دې لاندنۍ خانه کې چې دی په دې کې به دا ولیکئ خو دا کوډ چې دی دا هر سړي ته چې دی جدا جدا کوډ راځي موږ ته 2171 راغلی دی دا چې اوس موږ ریفریش کړو نو دې کې به بیا جدا کوډ چې دی هغه به راځي نو په اولنۍ خانه کې به تاسو د شناختي کارډ نمبر ولیکئ په دویم کې به د موبایل نمبر او په لاندنۍ کې به له پاسه د تصویر د هغه چې دی دا به ولیکئ چې څنګه یو دغه ولیکلو نو لاندې معلوم کړئ دی چې لیکلی دی دا شنه پټه او سپین پکې لیکل دي دا به ووهئ څنګه چې تاسو په هغې باندې کلیک کړئ نو تاسو ته به دا مخ چې دی دا به کولاو شي نو په دې مخ کې به یې خط صفا تاسو ته لیکلي چې تاسو د دې لپاره اهل یې یا نه له پاسه به ستاسو د شناختي کارډ نمبر لاندې به تاسو ته په دې ځای کې لیکلي که ستاسو پیسې راغلې نو پیسې به یې درته لیکلي که تاسو د دې لپاره اهل نه نو تاسو ته به یې دلته کې اهل لیکلي اوس په دې کې موږ ته ښه صفا لیکلي دي چې ستاسو ریکارډ چې دی دا نه دی موجود تاسو د خپل خاندان چې دی د بل کس ریکارډ چې دی هغه به دې کې وګورئ ښه صفا تاسو ته ښکارېږي نو په دې بس په دې طریقې سره تاسو خپل اهلیت چې دی هغه تاسو چک کولی شئ که ستاسو پیسې راغلې هم به یې دغه ځای کې لیکلي که تاسو د دې لپاره اهل یئ نو هغه به یې درته هم لیکلي چې تاسو د دې لپاره اهل یئ که کوم کسان ته زموږ په شانتې دا لیکل راځي نو هغه به ځي خپل نږدې دفتر ته او هلته به دوباره سروې کوي ځکه نن سبا چې دی نوی سروې شروع شوی دی نو هغه سروې کې تاسو ځان له چې دی خپله حصه اخیستی شئ که دا ویډیو مو خوښه شي نو یو لایک شیر کمنټ چې دی دې ویډیو له لازم ورکړه داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کوئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کوئ